تاسو کوم ارګنایزیشن چلوي نو د دې باقاعده تور باندې یو سیټ اپ دی او د دې فندینګ وغیرہ چرته نه کیږي که مرګري چې فورن کې بو یا د زمونږ مرګري چې هغه فیملی بزکات کو نو موږ ورته وی چې موږ لرا کې هغه موږ باندې سم ټرست چې د لکه د سدا چې لکه خ کار کوي ساسو کلی کوم ملګری دلته پېښور های کورټ کې د غي ساسو باره کې ست تاثرات د دې ورک نه بعد خزه چې د کور نه بهر راوځي یا کار کوي یا به تاسو په شان خلک لګ مکور کی چې هایلایټ کې نو هغه مرګري کم وي او دشمنان ډیر جوړ شي باقاعده وکالت پېشي سرزان وته ایډوکیټ نتاشا بورډ ولګي د کور مخته ان زه یو اولنې خزو ما د بنو چې ما لا فارم الته جوړ کو تاسو خپل ذاتی تور باندې کومه پارټي سپورټ کوئ او اوټ په چاته کاس کوئ راتلونکي الیکشن کې کلی تبم زما بټ زه خپل ووټ نه کاس کوم بیکاز زه په دې بیلیف ساتم چې د ووټ یو امانت دی خدای ما که زمون کم سیاستدان ټیک دی ایوری پولیټیشن از یو نو فایټینګ فور د چیر ډیر وکیلان دلته د سدي چې هغه کیسونه وګدوي یا هغه چې کم دی هر تاریخ باندې خپل د پیسې ته علی کنه. السلام علیکم تاسو J91 نیوز ګوري او زم ارشد خان. J91 نیوز خصوصي کوشش کوي چې تاسو ته په معاشره کې چې د چا یو مثبت کردار وي هغه تاسو په سکرین باندې کیدو. بیا ځکه اکثر دا خبره کوم چې د زنانو یعنی د خزو زمنګ په سوسایټي کې د پاکستان په ډیولپمنٹ کې یو باقاعده کردار وي خدا زنانا دا تر سره چې کوم دي سپورټ کول پکار وي. اسی خو پاکستان کې چې کوم دي د وکالت پېشې سره ډیر خلک تړلي دي یعنی وکالت سره فیمیل میل ډیر خلک دي سره پېشې سره وابسته دي. خو نننی خصوصي پروګرام کې چې کوم موږ سره موجود ده میډم نتاشا ایډوکیټ د دې نه صرف وکالت سره واسطه ده بلکې دی یو سوشل ویلفیر ارګنایزیشن هم چلی نتاشا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې چاته چې غریبانو یتیمانو دی مدد هم کوي. وکالت پېشې حواله سره او د دې ارګنایزیشن حواله سره نننی خصوصي نشست کې به موږ د دینه پښتني کو او د دې د معلومات به تاسو په سکرین باندې دو. میډم ټول نور خو تاسو ډیره شکریا. ثانک یو سو مچ د تاسو ډیره شکریا چې تاسو رااله او زه تاسو لکه دا کار ډیر زیات اپریشیټ کوم چې تاسو لکه زموږ پښتنو معاشره کې خزو لاسوک دونه ویلیو نه ورکوي چې هغه راشي یا دونه هایلایټ کی نو ماشاءالله تاسو ډیر ښه کار روان کړی دی دا. میډم دا راته وایي زموږ کتونکو ته چونکې وکالت پېشې سره واسطه روزانه به ډیلی بیس باندې مختلف کیسونه راځي او په هغه مصروفیات دین علاوه چې کم دی تاسو د ویلفیر ارګنایزیشن آغاز هم کو سوچ مې د کم ځای نه راغلی اصل کې دا زمونږ یو څو مرګري مونږ په خپلو کې ناس وو نو مونږ اولریډي به مونږ ښه کار کوو داسې نه غیر ته وایي چې مطلب مونږ خپل ارګنایزیشن ولې نه جوړ کړو نو ما ورته چې یار جوړ به کړو ټیک شو کار خو مونږ سم ښه کوو نو ښه ده چې مونږ خپل یو ارګنایزیشن هم جوړ کړو نو بس د دې سټارټ هلته نه راغلی او باقي زه به دا ووایم چې د سټوډنټ لایف نه ما کې دا شوق و چې زه د خلکو خدمت وکړم نو بس الحمدلله الله مو کار کوي او الله مې د پې پوره کړي. ٹھیک ده اور دا راته اوس وایي تاسو کوم ارګنایزیشن چلوي نو د دې باقاعده تور باندې یو سیټ اپ دی او د دې فندینګ وغیرہ چرته نه کیږي د چې کوم د فندینګ وغیرہ دی فلحال خدا دی چې مونږ لکه فورن د ملک حالات چې څنګه نو تاسو تم پته د چې الیکشن او خو دی د وجې چې کوم دی ګورنمنت سټیبিলিټي نه و نو د وجې فندینګ فلحال بند دی پاکستان کې کنه مونږ چې کوم غتم ورتلو ناغي به چې فلحال نه 2024 نه چې کله د الیکشن هغه شي ګورنمنت سټیبل شي نو مونږ به دا کار کوو چې زمونږ لکه سمرګری چې فورن کې بو یا د زمونږ مرګري چې هغه فیملی بزکات کو نو مونږ ورته وی چې مونږ لرا کې هغه مونږ باندې سم ټرست چې د لکه د سدا چې لکه خ کار کوي او بیا مونږ مرګرو کې یو دا شی چې لکه مونږ خپل اکاونټ کې چې کوم اماونټ به مونږ ته ملو شو مونږ به هغه اماونټ او ما خو به پرسنلی خپل اکاونټ کې نیک دوی چې کوی روپې مخ وري خوشي نو دا ګوره د بل انسان حق خړلې نو فلحال خو مونږ د سې لګیو خو ان شاء الله د 2024 چې کوم دی بیا بعد د الیکشن نه پس امید دی چې پراپر مونږ به ډونیشن بکېږي ان شاء الله. څومره خلکو سره هم تر اوسه پورې مدد کړي یره ما چې مدد کړې دي ما کاونټ کړې دي خو لکه څنګه ما تاسو ته هغه ټیم دا خبره وکړه چې 20% زما په سوشل میډیا باندې سيزونه ښکارا دي هغه زما مجبوري ښکارا کول ولې چې مخکنی کس ماته وي چې مال دا شی بخې اذروایز ما لکه چې څنګه ویل شیر دي ماته چې ملو شي د پرسنل کیپاسټي کې هغه ډیسټریبیوټ کما او هغه سوشل میډیا باندې نه راولم یا ټایم څنګه مینج کوي ټایم when you're not married زه به دا وایم چې ستا واده نه شوي نو په تا دونه ریسپانسبیلیټي نه وي حالانکه په ما ریسپانسبیلیټي شته بیکاز زما چا خبره زما مور پلار دي او I consider myself responsible for them because زه د سټیج ته هغوی د وجې رالم نو هغې بیماري هغې علاجونه لکه لاست ویک څنګه تاسو ته ما ووایي معذرت مې تاسو نه کړو چې بهی زما مور هاسپټلایز نو ډېر ګرانه شي خو زه دا وایم چې واده شي او بچي دی وشي نو بیا ډېره ګرانه ده نو اوس ما
سره ټایم شته زه ینګ یم لا مې واده هم نه دی کړی کوټس هم مینیج کولی شم ګوره مورنینګ کې زما دا دی چې کوټس خو فرض و لازم دی هغې باندې خو کمپرومایز شته نه تاسو څه ګڼئ چې کله تاسو واده وکړئ نو ستاسو کوم لایف پارټنر دی هغې به تاسو په دې حوالې سره مخکې هم سپورټ کړي که نه څه توقع هم ده د ستاسو کوېسچن کې هم زما تر اوسه پورې د واده نه کولو وجې ده ځکه چې یو څو پیرې داسې لکه زما فیملی رشتې نه وي یا رشته راشي نو هغې دا هغه وي چې دا به وکالت نه کوي نو چې وکالت ته ما نه پرېږدي نو ما به سوشل اکټیویټیز ته څه پرېږدي نو زه دا وایم چې نن سبا ټایم کې ډیره ګرانه ده چې یو داسې انسان ځکه چې زه سوشل میډیا انفلوئنسر هم یم نو زمونږ چونکې زه د بنو نه تعلق ساتم نو د بنو خلکو په نظر کې سوشل میډیا یوز کول هم یو غټ ګناه دی چې ته یوز کوې لکه دا ولې دا جینې دا کار ولې کوي یا سیاسي یا ولې مخ کوي او په سوشل میډیا راځي نو زه دا وایم چې نن سبا ټایم کې د واده خبره چې کومه ده که نه د ما فلحال شاته پرېښې ده ولې چې زه وایم چې عمل د ځان لږ سټیبل کم ځان د څه جوړ کم بیا به واده سره ګورو میډم څنګه چې تاسو خبرو کړه تاسو خپله باندې د بنو سره تعلق ساتئ هلته کې هم په زنانو باندې ډېر قطعني پابندۍ نه پرې لګي بل خو که موږ ګور هر فیلډ کې چې کوم دی خلکو ته مسلې مخې راځي نو چونکې تاسو د وکالت سره تاسو د سوشل ورک هم کوئ ستاسو کلي کوم ملګري دلته پېښور های کورټ کې د هغې ستاسو باره کې څه تاثرات دی د دې ورک نه بعد زه به دا ووایم چې یو ښځه چې د کور نه بهر راوځي یا کار کوي یا بیا ستاسو په شان خلک لږ موقع ورکړي چې هایلایټ کړي نو هغه ملګري کم وي او دشمنان ډېر جوړ شي لکه دې شیز نه زه پرسنلی ډېره زیاته تېره شوې یم ما باندې اوبجیکشنز هم کېږي ډېر زیات سوشل میډیا باندې زما کوېسچن ریز کېږي یا زما په دې باندې چې بای دا خو چې کومه دا کارم کوي دا کارم کوي بار کونسل کې هم کمپلینټس وشي بټ زه به دا ووایم چې عزت او ذلت د الله په لاس کې چې انسان له څوک ورکوي بنو کې به زه دا وایم چې بنو ډېر ریجټ ماحول دی ډېر سټرکټ ماحول دی خو الحمدلله چې ستا پیرنټس کوآپریټیو وي تا سپورټ کوي لکه ما ته نه یادېږي چې زه کله نه لویه شوې ما ته زما پلار دا ویلي چې ته جینې یم ما ته همیشه انفیکټ اف هی کال می دی ما ته وایي چې زویه زمنه لکه دا مونږ زوی ته وایو بنو سې کې نو داسې دی اوس دلته خبره څه زمونږ چې کوم کلیګز دي ظاهره خبره د ما اپریشیټ کوي او څه داسې دي چې مخامخ مې اپریشیټ کوي او شاته راپسې خبرې کوي او هغې هم راته پته لګي نو دا خوند هم کوي لکه یو سټیج ما باندې یو ټایم داسې و چې زه به دې هټ کول هم ډېره زیاته ډسټرب شي انسان خو زه انجوی کوم او زه ورله خاندم چې په ما څوک اوبجیکشن کوي ما ته څوک څه بدې ردې وایي دن آی یوز ټو انجوی نو اټس ویری نارمل دا د هرې جینې آی تھنک سیم سټوري به کو مریم نواز هم ولې نی کو هغه ریحام خان ولې نه وایي یا کو هغه کم هم کامیابه ښځه د پاکستان ده انفیکټ د هغه چې کومه وه د عمران خان ښځه چې کومه په هغې څونه ابجیکشنز نو شوي نو نتاشا دا هم راته وایي زموږ کتونکو ته چې کله تاسو باقاعده وکالت پیشې سره ځان وتړو ایډوکیټ نتاشا بورډ ولګېدو کور مخې ته نو خلک چې کوم د مبارکۍ ډېر راتلل که نه تنقید او ګیر چاپېره خبرې سټارټ وي زما 2017 کې ما خپل ګریجویشن زما کمپلیټ شو او 18 پورې 19 پورې خو خامخا لکه انسان دونه نه پوهېږي چېرته لاړه شم څه وکړم 20 کې زما پلار ته ما ووایي چې ډېرې لکه بنو کې به زما بورډ ته بهر ولګوه زه به کور بیټک کې خپل چې کوم د دفتر سیټ کما نو ډېرې ما ته ووایي چې ولې به نه وکړم او دې چې کله بهر زما بورډ ولګولو که نه نو زما ترونه راغل ما ته مبارکبادي راکوله که نه ولې چې هغوی لپاره دا ډېره فخر خبره وه بیا میډیا والا کسان راغل ما ته اوس هغه ټایم دا خبره وکړه چې د پورا ساوث ریجن کې ساوث بیلټ کې چې په هغه کې کرک هم راځي په هغه کې کوهاټ هم راځي په هغه کې بنو هم راځي په هغه کې دا ساوث وزیرستان نورت وزیرستان ان زه یو اولنۍ ښځه ومه د بنو چې ما لا فم هلته جوړ کو هغه هم کور بیټک کې لکه د لیډي ډاکټرز نوم خو موږ د کور بهر لګو خو دا وکیل نوم اوسه پورې چا نه وخت کړه نو خلک به راتلل او ډېرې به وایي چې فلانې ولاړو کور ته مې داسې کتل یا واب ډول به راغل نو هغې به لږ هغه کولو چې د خو وکیل دی دلته نو ښه لکه خوند به یې کوو د وکالت د انتخاب ستاسو خپلو که د بابا دی وکالت زما 3 کلاس نه دا ډیسایډ و چې زه به لا فیلډ ته راځم ځکه چې زما بابا هغه خو چې کوم و هغې دا خواهش و چې میډیکل فیلډ ته لاړه شه ځکه چې آی ډونټ نو وای موږ پښتنو خپل یو هغه دی زما په فیملی کې تقریبا 95% فیمیل چې کومې دي هغې پروفیشن چې کوم دی ټیچینګ دی مای مدر واز ا ګورمنټ ټیچر مای سسټر واز ا ګورمنټ ټیچر ما یو سسټر اوس هم ګورمنټ ټیچر ده نو بس دا زموږ فیملی کې یو هغه بنو کې چې یا به میډیکل فیلډ ته ځي یا به ټیچینګ سایډ ته ځي کو میډیکل هغه نه شي نو دا پروفیشن هولي سولي ما خپل چوایس خپل موډ خپل خواهش باندې چوز کړی صحیح ده او دا راته وایي نن سبا که موږ وګورو
سیاست چې کوم دی ګرم دی الیکشن ګرما ګرمي ده او زیات تر وکیلان چې کوم دی هغه سنا سپاټو سره ځان تړلې دی او بلکې سپاټې نه خو بالکل د وکیلانو ډکی دي تاسو خپل ذاتی تور باندې کومه پارټي سپورټ کوئ او اوټ په چاته کاس کوئ راتلونکي الیکشن کې زه په دې بیلیف ساتم چې یو وکیل چې کوم دی ګورم ما دا باندې ډېر هغه کړی دي ډېر خلک په ما غم کوي او ډېر خلک غلط کانسپټ کوي ډېر خلک دا وایي چې کو زه چېرته مطلب پی ټی آی اگینسټ خبرې کوم یا پی ایم ایل این سپورټ کوم زه بل خدا شي کلیر کوم زه یو پارټي نه سپورټ کوم یا زه په پی ټی آی کې ومه خو ما هغه حالات هغه سچویشن هغه ماحول مخ وخت نشو بیا ما بای چوایس پرېښې دی ما انفیکټ ما سره ډیزیګنیشن و د لیبر وینګ زه سینیئر وایس پریزیډنټ هم د ډسټریکټ بنو نو ما په خپل مرزي دا ډیسیژن هغه سره په دې کې یو وجه دا ګورم یو خو ما وکلا زدا ویم چې وکلا چې کم دی د ملک یو سټیټ چې کم یغه په 3 پلرز باندې ولاړ وي لیجسلیچر ایگزیکټیو اینڈ جوډیشری وی فال ان جوډیشری ټیک شو نو انفورچونټلی زموږ خلکو د چې ته صحیح خبرې کې قانوني نو هغه اورېدو ته تیار نه دي زه په دې بیلیف ساتم چې وکلا ټیک شو مونږ کنیکټ یو سیاست سره خو چې کم زه کانسټیټیوشن ایکسپلین کول شي یا لا ایکسپلین کول شي مونږ ته کنیکټ یو وکلا کله هم سیاسي پارټي محتاج نه ولې چې وکلا او ډاکټر د دوه پروفیشن د سړي چې د خلکو خدمت لپاره دي او زه ځان ته چې زه د پی ټی آی ولا یم نو ماته به پی ایم ایل این ولا کیسونه راوړي ماته به جمعیت ولا کیسونه راوړي یا یو ډاکټر دا وي چې زه صرف د پی ټی آی ولا پیشنټ به ټریټ کوم نو هسپټل کې خو به دونه خلک وي ګوره دا خو یو د دین خو دا ثابتېږي لکه د مشال یوسفزئی چې کوم دی فیوچر بالکل ډارک دی بیا نه زه سو کریټیسي چا باندې جنکو باندې زه کریټیسیزم د څه پدې نه کوم خوشحالي ګم جنکه مخکې زی خبره ده چې مخکې زی هر بند خپل یو چويس مطلب مې دا چې مطلب هغه وابستګي پی ټی آی سره نو مطلب هغه کلاینټس او نور کسان کیسز به بیا کم راځي هغه ډیره زیاته ان پی ټی آی کې ده and I am not sure about her maybe هغه سره advisories وی د پی ټی آی والا نو چې advisories وی نو her future is secure as well باقي ګوره داغه چې کوم غدي choices دي د چا میل دي کو فیمیل دي and specifically female ز فیمیل په دې ډیفرنٹ کومه چې فیمیل اجازه سم په دې معاشره کې د سدي چرخ شوی نو هغه خپل چوز کو پک اینڈ چوز دا کوي خو زه یو ریکوست صرف دا ورلکوم چې پک اینڈ چوز کې د دونه ډیپ هم نزي کنه چې بیا د شاته تلو لار نه ورته ملويږي نو زه به دا وایم باقي الیکشن خبره تاسو وکړه د ووټ نو زه سټریټ اوی وایم چې زه دو پیرا بالکل ووټ نه کاست کوم په یو صورت کلی تبم زما بټ زه خپل ووټ نه کاست کوم بیکاز زه په دې بیلیف ساتم چې د ووټ یو امانت دی ټیک شو او خدای مکه زمون کم سیاستدان ټیک دی ایوری پولیټیشن از یو نو فایټینګ فور د چیر هغه ته کرسی پکار دا ګوره مونږ عوام یو مونږ یوز کېګو ټیک شو هر پولیټیشن کرسی پسې مړ دی سو سیاست مطلب د سیاست کالی چیز کا ارک پدې کې به منافقت خامخا وي نو به زه ته په خپلو کې ما پرون یو ویډیو شیر کړل ما په ویډیو کې دا خبره منشن کړل چې موږ ته په خپلو کې جنگ تضاد فساد نه دی پیلاو کول پکار موږ ولی پولیټیشنز باندې خپل ځانونه کړو زبردست میډم تاسو پېښې حواله سره بلګي خبرې اترې کو کتون کې بم ته ډېر علم او حقیقت په ورته ښکار شي اکثر خلک وایي چې وکیلان په لکه روپۍ پیسونه اخلي او ډېر زیات مالدار وي او یو کیس کوم د ډېر ورځې چلیږي په میاشتو باندې تاسو په خپل باندې څومره پیسې اخلي زما لکه I'll be very straightforward زما چونکه I am unmarried زما دونه نیډ نشته یو زما پیشو ده چې زه ساتم نو زما نه زما د پیشو خرچه د زبر داو موضوعات نه زما مور پلار الحمدلله my mother is a government officer my father was a government officer no they don't need me هغه ته زما ضرورت نشته زه د انسان یم چې د اوس تاسو وړاندې ما یو کیس ډیسکس کوم د ماته هیومن رائټ سایډ نه راغلی دی او دا کیس ما فری اف کاست کړی دی حالانکه د دې کیس خلک د لوکونو فیس علي څوک چې فیس راکې نو 150 نه به ولمز کو غریب زما دوی خبرې دي نه افورد کولی شي ما ته نه کولی شم چې افورد کولی شي نو 1 مینیمم زما چې کم دی لاک نه کم زنخ کوم ځکه چې خامخا دونه خو پکارم دی بالکل او نتاشا دارت وې دلته کې پېښور های کورټ کې تاسو په خیال باندې کوم های وکیل دی مطلب های رینک والا ایکسپیرینس والا تقریبا اندازه څومره سیلري یاره طارق افریدی صاحب شو یا حسین علي صاحب شو اکبر یوسف صاحب شو د کشان وکیلانو ته خو له موږ غوي لیول تر رسیدلیم نه او دعا کوو چې ورسو نو یا ډېر سي لطیف لالا چې کم زمونږ واغوي خو یار 30 یا 28 نه کمی خبرې نه کوي خو هغه یو ایکسپیرینس دی هغه یو ټایم د 30-35 کال وکالت تور کړی مونږ خو اله شپږ کال شوی دی په شپږ کال کې چې زه د کم فیصله لم کنه دا زما د بیچ میټس نه ګوري زیات دی
اکثر موږ وګورو ریسنټلی په دې باندې پودکاسټ هم شو پودکاسټ ډیر زیات وایرل شو خو بد خلک چې کوم د هر ادارې او هر پېښه کې چې کوم دی هغه وابسته وسره اکثر وکیلانو باره کې دا یو تاثر دی چې دی یو کیس دومره لینتی کې دومره کیس راکاږي چې باغی کې هغه وکیل باقاعده تر باندې د خپل چې کوم آفیس بوای کوم رشتہ داري دغه د چیو بو خرچه هم بکیو باسي مطلب هغه یو غیر چاپیره یو مافیا وندگی ستاسو په خیال باندې پېښور های کورټ کې دلته کې څومره داسې واقعیات راځي یا داسې ملګری شته دي یا څومره پرسنټیج باندې وي او د دې وروسته څه وجوهات دي ستاسو د خبرې سره زه بالکل اګری کوم اپ ټو سم ایکسټنټ ګوره ډیر وکیلان دلته داسې دي چې هغه کیسونه اوږدوي یا هغه چې کوم دی هر تاریخ باندې خپل د پیسې ته علي کنه خو دا شیز غلط دی دا شیز خپل پرسنلی زه خو نه فالو کوم نه زه ایکسپټ کوم دا شی چې داسې کول پکار دي د کې یو بل خبرم زه دلته کوټ کول غواړم سونه جونیئر لایرز به زما دا ویډیو ګوري هغه به د سچويشن نه تیریږي ولی چې مونږ هم په دې باندې تیر شوی یو په دلته چې کوم دی ټاوټیزم ډیر زیات دی او دا ټاوټیزم چې کوم دی وذ ایکسټریم پارډن ما زما مشران دي ټول مان خفه نشي خو هر څوک نه په دې باندې یو لیست هم تیار شوی یو څوک کسان سینیئر وکلا چې کوم په دې ټاوټیزم کې انوالو وو چې دوی بهر نه کیسونه راځي نو هغه نقصان دی چې په پرسنټیج باندې کیس والی نو پرسنټیج باندې لکه مطلب هغه میرټ ولا خبره چې کوم یې غال ته ختم شي میرټ ان سنس د چې لکه مطلب اوس تاسو ری داستا دا ډومین نه دی لکه ته دا کیس نشي کولای تا داستا فیل نه دی او تا کس غراوړي اوس مزاغه کیس ایزیلی کولای شم نو زه جونیئر زما د لاس نه مباسلو دا شیز دلته ډیر زیات دی نو زه به دا وایم وات از ناو ټاوټیزم زه به لګ دا ایکسپلین کوم صدا جبه کې چې موږ ورته وایو دلال ټیک شو سمپل ورډ کې به موږ دا وایو نو دلته ډیر سینیئر وکیلان د سړي چې مطلب دونه سینیئر دي چې د باوجود هم دوی ټاوټیزم چې کم دی هغه ته ډیر زیات ویلیو ورکړي ان فیکټ ما یو پرسنل کیس کې زما ما پاغه کې ان فیکټ اپلیکیشن هم ورکړو نو کار د سړي چې لکه ټاوټیزم کې دای چې لکه یو آوټسایډر یو کس دی هغه سره کیسونه وي او بس تا په ډن باندې یو غور سره کړی چې ته به ماته دونه کیسونه راوړي تا ته بزونه پرسنټیج درکوم نو ته کیس ول راوړي دا غلط دی ټاوټ د کوټ په پریمیسز هم باندې ټیک شو نو دا بار کونسل په دې باندې اکشن هغه سوچي به دا شیز نه دی کول پکار ولی چې د وجه ته د یو وکیل حق خوري او ډیر سینیئر وکیلان چې کم دی اوسم په دې کې انوالو دی یو بل خبره بزو کم دلته چې نن تقریبا یو 2 کاله مخکې یو لیست هم شیر شوی و داسې او دلته لک دا سیستم هم زموږ ډیر زیات دی چې په ډن باندې زیاتر کیسونه کیږي ان فیکټ ما ته یو څو خلکو فون به وکړو ما لکه مینس شغه عادت شوی او ډیر سینیئر وکیلانو نمونه به راته واغستلو چې فلانی ته مونږ ورغلیو فلانی به زموږ کار د سکو میډم مونږ لپ ډن کیسو کا نو پیله خبره خدا چې جج زما د پلار تر زوی دی او نه مې ماما دی چې مال دا فیور رکی زما دوی خبره ورته دی چې ګوره زه په میرټ کار کوم په ډن ز کار نه کوم نو واټ از ډن ولا کار دی زیاتر سینیئر وکیلان چې کم دي تاسو وی چې فلانی جج چې کم دي اغاز پیژنم او ته ماته دونه پیسې راکا لکه لاک 2 لک 3 لک زما فیس ته او 3 लाख 50 लाख یا 40 लाख یا 20 लाख هغه ډیپند اون دیم کنه چې سونه اماونت ہوتے یا چې دا راکا دونه وز جج ته ورک ما چونکه هغه پرسنل ټرمز باندې چې کم وی هغه به داغې نه پیمنٹ والی میډم دی حواله سره چې کم ججان صاحبان دي اغیم سو فیورټیزم کوي فیور وغیرہ ورکی وکیلانو ته یاره زبدا وې ما چې دینه مخکې پکې انوالو وو خلک دینه مخکې پکې انوالو وو خو اوس چونکه هغه حالات داسې شول کنه چې هر باندې یو خو د سوشل میډیا دور شو نو سوشل میډیا یو کار لګ ډیر خو کو چې دا ویډیوز نه خلک کېږي نو هغه شیز لګ اوس شوی دی اوس دا راته پته نشته یو ټایم کې خدا خبره ډیره زیاته زمو هغه کې روانه اوس دا راته پته نشته چې انډر ټیبل اوس روان دی کو نه دی روان ټیک شو میډم بالکل پروګرام اخره کې کومې پښتني پیغلي دي کوم پښتانه دي هغه ته بس پیغام ورکول غواړي زبا پښتنو پیغلو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو چې د کورونو نه راوځي او د تاسو د مور پلار کوم اعتبار وي اعتماد وي تاسو هغه اعتماد ماتوي ولی چې دا خبره ز همیشه کوم چې یو لور غلط حرکت وکي پوره کوسه کې خبره پیلاو شو پوره کوسه والا خپل لوریانه په کور کې بندې کی ټیک شو معاشره په تاسو بسوال کوي په مام ډیر سوالونه کیږي په مام غوته اوچتيږي خو تاسو چې خپل ضمیر مطمئن وي تاسو خپل څه غلط کار نه کوي کنه نو دا غوته اوچتدل ډیره وړه خبره ده په بیبي مریم اوچته شوی دی په بیبي عائشه اوچته شوی دی نو موږ خو زوکات نشته نو تاسو داو کې زما یو ته بز داوم چې پلیز تاسو دا پالیټکس او د سيزونو کې مرزه زبر سپیشلی ورته وایم فوکس اون یور کیریئر خپل کیریئر باندې فوکس کې ځان پوره کې یو سیاستدانم د چا خپل نه دی هر سیاستدان خپل کرسي لپاره لګیا دی صحیح دی
ډیره مهرباني تاسو پروګرام کې وخت راکړه کتونکو نننی خصوصي پروګرام کې تاسو وکتل چې د وکالت سره او یا چې کوم عدالت کې های کورټ وی یا سپریم کورټ وی د دې حقیقت سي وکیلان صاحبان سره طریقې سره کار کوي بیا په خاص توګه باندې ارز مونږ همیشه تور باندې دا کو چې کومې پیغلې دي کومې تور سری دي دا سپورټ کوي دا زموږ استادو د معاشري اصل طاقت ته او د دې معاشري په ترقۍ کې یو باقاعده تور باندې کردار ادا کوي اجازه د نغواړم د الله په امان